السلام علیکم ملګرو. مون خلک نه یو، مونږه انسان په یوه کې هم نه پرېږدو. جی د ګلچاهت د خبرې اورئ، د ماویه د خبرې اورئ، هغې نه پس یو ضروري پیغام دی. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې ضرور شریک کړئ. دې ویډیو دا لګورئ. جی ما ته دا پته نه وه کله چې زه عمرې ته تلم او کله چې زه 4 میاشتو ته تلم، ما ته دا پته نه وه چې په دې ښه کارونو کې هم دا خلک د یو بل نه سوځي او په ښه کارونو کې هم دا خلک یو بل له خپې وهي. بالکل. که چېرې ما ته داسې پته وی نه به زه عمرې ته تلم او نه به زه 4 میاشتو ته تلم. زه چې څه وم زه به هغه شان به وم. نن زه دې خلکو ډېر په دې خپلو ښو کارونو باندې ستومانه کړم. بالکل. او بس دا ښه کارونه دي ستاسو مبارک شي. ښه کارونه تاسو کوئ، ټیک ده جي. زه به نن نه پس چې کوم دی جومات ته به هم نه ځم. صحیح ده، تاسو هم دا غوښتل زه به جومات ته هم نه ځم. بالکل جی. دا صرف هم د سوشل میډیا ولا جی ګلچاهت نن داسې وکړه، ګلچاهت نن داسې وکړه. ظالمانو شکر نو بته چې دومره د ګن زینه راووتو، دومره د ډانسونو نه، دومره د فحاش زینه راووتو. جی الله پاک والله هدایت ورکړو. دغه ځای لاړو نن هغه تاسو په خپلو کړو باندې دومره ستومانه کړو چې وایي زه جومات له هم نه ځم. د چا د لاسه؟ هم زموږ د سوشل میډیا د لاسه. نن ګلچاهت بیا ډانس وکړو، نن ګلچاهت بیا داسې وکړو. پرېږدئ خپل لایف ته پرېږدئ، خپلې زندګۍ له پرېږدئ. ګوره هغه چې د کم فحاشۍ نه کم عیاش زندګۍ نه راوتلی دی، چې دې خوا راځي نو خامخا هغه وایرس خو پکې لږ ډېر شته. نو خامخا څه چلو شو، یو ټیک ټاک یې جوړ کړو، څه چلو شو یو غانې جوړه کړه او داسې خلک ورپسې ویډیوګانې جوړوي چې زه وایم په کال کې خپله جومات ته هم نه ځي. څو روزه خو لا لویه خبره ده، چله خو لا لویه خبره ده. الله پاک دې له دومره هدایت ورکړو. ګوره چې عمرې وکړه، هغې نه پس 3 روزې څومره ډېرې ولګولې، ورسره چلې ولګولې. جي نو ګوره داسې خلک ورپسې خبرې کوي، راپاسي په سوشل میډیا کښېني، کیمره ځان لو لګوي چې به په کال کې چېرته جومات مخ هم نه ویني. او راپاسې نن ګلچاهت جي ډانس وکړو، نن بیا غانې سره ډانس وکړو، ګلچاهت تبلیغ پرېښو، پلانې یې وکړو، ډنګړې وکړو. نو څه غریب مو هغه ګوره هغه هم پکار چې په دې خلکو خبرو باندې غوږ نه ګرئ. دنیا خو ګوره هر څه وایي چې د دنیا خبرو له ګورې والله که یو ورځ دې هم په دې دنیا کې ژوند تېر کړو، خو بیا هم انسان اخر خفه شي که نه چې سوشل میډیا کولاوې ګلچاهت ډانسونه بیا شروع کړه، ګلچاهت تبلیغ پرېښو، ګلچاهت تبلیغ پورې خندا وکړه، مختلف قسم ډرامې خلک کوي راپاسي. ګوره خپلې زندګۍ له پرېږدئ، د الله پاک عبادت له پرېږدئ. الله پاک ولې یو چانس ورکړو، یو موقع ورکړه. نو ما ورته څه پکار دی چې راځو ګلچاهت پسې نګیټیو ویډیوګانې جوړوو، نن یې ټیک ټاک جوړ کړو، نن یې مونږ څه نه کوو. مونږ داسې پاکې فرښتې راغلي یو چې ګلچاهت رانه یو ټیک ټاک نشي جوړولی. یو ټیک ټاک یې څه جوړ کړو، دنیا خلکو ویډیوګانې جوړې کړې. ګلچاهت تبلیغ پرېښو، پلانې یې وکړو، ډنګړې وکړو، لږ شرم وکړئ یار، لږ شرم وکړئ، پرېږدئ خپلې زندګۍ له پرېږدئ. لږ ډېر وایرس پکې شته، دا برته هم وځي ټایم سره که نه. په یوه ورځ کې خو دنیا نه چینج کېږي، په یوه ورځ کې خو ته دومره بګ ریولوشن نشي راوستی، په یوه ورځ کې خو ته دومره غټ چینج نشي راوستی، خامخا ټایم لګي. نو پرېږدئ، کیدای شي الله پاک ول نور هم هدایت ورکړي. ما ورته د لاسه چې دې ځیله راغو چې وایي ما خلک په نیک کار کې هم نه پرېږدو، نن نه پس زه جومات له هم نه ځم. دا د چا د لاسه؟ دا هم زما او ستا د لاسه. ما ورته د پسې ویډیوګانې کوو، راپاسو ګلچاهت داسې وکړو، ګلچاهت پرېږدئ خپلې زندګۍ له الله پاک له وګورئ. سبا به دې تپوس هم تاسو نه کېږي، غلطې ویډیوګانې د سوشل میډیا ته مه راوړئ. زما یو دا پیغام و. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.